سورہ زمر آیت نمبر 68 سلورم رکو سلی رشتم سپارہ صفحہ نمبر 14 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون صدق الله العظيم سورة زمر آیت نمبر 68 سلورم رکو سلی رشتم سپارہ صفحہ نمبر 14 کتا سلیات شی پدی ما قبل آیت کی اللہ رب العزت دا خبر فرمایلی وا چې زما د عبادت چې څنګه حق دی هغه حق چې کوم دی د خلکو ادا نه کړو او دغه شانتي ورځ د قیامت او د اسمان او د زمکه د دې ټول اختیارات الله ما قبل آیت کې او فرمایل چې دا ما سریری اوس دې نه الله رب العزت د قیامت حالت ذکر کړي قیامت حالت اولنې شپېلې به وهلی شي نو ټول خلکو باندې به بهوشي راشي سیوا چې کم دی د پیغمبرانو نه او د فرشتو نه دی باندې به چې کم دی بهوشي نه وي بیا به چې کم دی سو وخت پس چې کم دی انبیاء کرام دی باندې به بهوشي راشي فرشتي دی باندې به بهوشي راشي نو دې ته چې کم دی اول شپېلې سره به چې کم دی دا ټول خلک وداسې بهوش بشي دی اولنې شپېلې ته ویل کېږي نفخه اوله بیا به چې کم دی په دې کې سلويخ کاله به تیر شي سلويخ کاله هغې نه پس به چې کم دی نفخه ثانیه دویمه شپېلې به ووهلی شي دویمه شپېلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې په دې دویمه شپېلې سره به اول چې کم دی زه د قبر نه روزم او بیا به دویم چې کم دی ابوبکر صدیق د قبر نه روزي او دریم به چې کم دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنهم اجمعین دی به چې کم دی د قبر نه روزي او د دینه پس به چې کم دی بیا نور خلق به روزي نو چې کله دا روزي نو دا ټول انبیاء کرام خلق د الله تعالی عدالت دا به قائم شوی وي نو ټول به چې کم دی د الله تعالی عدالت ته روان شي واشرقت الارض بنور ربها چې کم مؤمنان دي او کم شهدا دي او کم صالحین خلق دي نو دی به چې کم دی د الله تعالی په نور سره د الله تعالی په رڼا سره دی به د الله تعالی عدالت ته روان شي هغه ټیم به د الله تعالی په اسمه کما دی یو خپل نور بوي او عدالت به قائم بشي د نوح علیه السلام قام نه به الله تاسو کی وی تاسو له کم دی نوح علیه السلام راغلی دی دعوت او تبلیغ درته پورا کړی دی تاسو بیا ولې گمراه شوی نو د نوح علیه السلام قوم په دې باندې منکر شي الله تبوی چې مونږ ته نوح علیه السلام تبلیغ نه دی کړی وی نوح علیه السلام بچ کم دی ولاړ وی الله به نخپل تبوسو کی چې اے نوح داخلك سوی چې تا مونږ ته تبلیغ نه دی کړی نو نوح علیه السلام به الله ته فرمایي الله د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت هم دغه دی ولاړ دی او په دې خبره باندې چې کم دی دغه امت گواہی ورکي چې ما د نوح علیه السلام قام ته ما د خپل قام ته دعوت او تبلیغ پوره کړو الله به فرمایي وی د نبی رسول الله امت ته گواہی ورکي نو د دین روان دی چې کم دی د نوح علیه السلام قوم بیا به درخواست وکړي چې یا الله د نبی علیہ السلام امت خو زمونږ ډیر روس راغلی دی او مونږ خو د دین ډیر پیل راغلی دنیا ته نو دی په موږ باندې څنګه گواہی ورکړي با نو الله تعالی چې کله دا خبره ووري نو زمونږ دا امت به کم دی الله ته دا گواہی ورکړي چې یا الله په موږ باندې چې تا کم قران نازل کړو قران مجید پاغي کې تا دا خبره کړې و
چې نوح علیه السلام چې کم دی په خپل قام کې 9.5 کاله پاتې شوی دی او خپل قام ته دعوت او تبلیغ پوره کړی و. مونږه خبره په قران کې ویلي دي. نو داسې به چې کم دی الله تعالی بیا عدالت به ولګي. بیا به چې کم دی الله رب العزت چې کم نیکان خلق دي هغه د الله تعالی چې کم دی په خیل اسمان دی عمل نامې ورکی او دی بلار شي جنت ته. او چې کم کافران دي او بیا چې کم دی ګناګاران مسلمانان دي دي ته الله تعالی چې کم دی په ګس لاس باندې عمل نامه ورکی. خدا سے عمل نامه وو ته په ګس لاس نه ورکی. دا لاس به کم دی شاده په املا کې داسې راشي او په املا کې به داسې روز خېټه کې او په خېټه کې به کم دی الله ولا داسې عمل نامه ورکی. الله ته موږ تاسو اوساتي. بیا چې کله دا کافران جهنم ته لاړ شي او د جهنم دروازې دي ته کولاوي شي نو دي ته به کم دی د جهنم چې کم چوکیداران دي اول به دا پیغور ورکی چې تاسو چې کم دی جهنم ته راغله چې دا کم خلق جنت ته لاړل نو دم سستاسو غنتی خلقو خو هغه جنت ته لاړل او تاسو چرته راغله جهنم ته. وی الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم. وی تاسو ولید الله تعالی پیغمبران نور راغلی دا الله تعالی کتابونه درته راغلو تاسو له پکار دادو چې داغې نم هدایت نیولې او تاسو بدل دلته نه وي. نو دا کافران په خپل چې کم دی جواب ورکړي چې قالو بلا ولې نمون ته قراغلیو. وګوره په جهنم کې بدی په خپل گواہی ورکي. نبي به کم دی په دی باندې د الله تعالی حکم د عذاب د په نازل شي او دی به همیشه بیا په جهنم کې وي. او د جهنم ور د دنیا نه چې کم دی 69 ګنا سیوا دی 69 ګنا دا سیوا دی. الله دې موږ تاسو اوساتلی کی. نن نه سبق چې کم دی دا زموږ جهنميانو عمر پورې دی. سبانه سبق بیا د جنت ذکر دی. ونفخ فی الصور او پوکی با اوهلی شی پش پیلائی کے فصعق نو بهوش بشی من فی السماوات ومن فی الارض هر هغه سوچ په اسمانونو کې دي او هر هغه سوچ په ځمکه کې دي الا من شاء الله مگر سوچ او غواړي الله رب العزت پاغي به بهوشی ناراضي چې هغه پیغمبران دي فرشتي دي. ثم نفخ فيه اخرى بیا په پوکی اوهلی شي پدې کې پدیش پیلې کې دویم ځل او چې هغه سل ویخ کاله پس بوي فاذا هم قيام مناغهان بدوي ولار بوي ينظرون او ګوري با واشرقت الارض او بخای بشي ازمکا بنور ربها درب خپل پن باندې ووزع الكتاب او کې قودلی بشي کتاب وجيء بالنبيين او رب واستلی شي پیغمبران والشهداء او گواهان. نو گواهان نه مراد څوک دي ما تاسو ته ویل دا زموږ استاد امت بوي. الله تعالی به پیغمبران بم ادري او بیا به د پیغمبرانو نه تاسو کې هغه وی چې موږ خپل کار پورا کړی دی بیا به د امت نه تاسو کې نو امت به وی چې موږ ته نوح علی السلام تبلیغ نه دی کړی. الله په دې باندې سو کی گواهان به پیش کینو والشهداء او گواهان وقضي بينهم او فیصله وکړي چې د دې په ترمنځ بالحق په حق سره په انصاف سره وهم لا يظلمون او په دې به ظلم نشي کوله. ووفيت كل نفس او پورا وکړي شي هر یو نفس ته ما هغه عملت چې د عمل کړي دي وهو اعلم او دې خپوي دي بما يفعلون په هغه چې دوی کوي. وسيق الذين كفروا او روان بکړي شي هغه خلک کفرو چې کافران دي الى جهنم طرف په دوزخ باندې زمر ډلې زمر ویل کیږي جماعت ته. نو دا کافران دي کله جهنم ته ځي نو د دې بخپل ډلې وي. مثلا د يهوديانو بخپل ډلې وي او د مشرکانو بخپل ډلې وي د عیسایانو بخپل ډلې وي. نو زمر ډلې بداسي زی او بیا په دا ډلې چې کم دي دا به د ګناهونو په حساب سره وي. کم ډله چې دا ډیره زیاته حقدار وي نو دا به اول لاړ شي بیا به بس دویمه بر ډلې وي درېمه به بس بل ډلې وي بیا په کې داسې د مسلمانانو ډلې وي
والله فرمای چې جهنم د جديز نو دی په سم باندې زمرا ډلې ډلې حتا اذا جاءوها تر دې چې هر کله چې راشوي دي هغه ته د جهنم ته فتحت نو کلو بشي ابوابها د جهنم دروازه وقال لهم او ابويدويتا دي جهنم يانوتا خزنتها نگهبانان دي جهنم الم ياتكم اي نورا غلتا سوتا رسل پیغمبرات منكم لتاسنا يتلون عليكم تلستل به پتا سو باندې آيات ربكم آياتنا در رب دستاسو وينذرونكم ويرول بيتاسو لقاء يومكم لملاقات ددي ورزنا هذا ددي ورزي قالوا ندى جهنم ينبوي بلا ولنا ولكن حقت كلمة العذاب لكن ثابت شو حكم العذاب على الكافرين فكافران ماندي قيل ادخلوا وبويل شي داخل شي ابواب جهنم لدوزخ په دروازه کې خالدين فيها هميشه ويتاسو پدې جهنم کې فبئس پس ډیر زیات بد زید مثوى المتکبرین زید کبر جنو فبئس مثوى المتکبرین دې کې بداس خلق هم داخل شي چې دا متکبر وي جهنميان پدې کې به کافران منوي نو کافر چې کوم دی دا متکبر دی دا کبرجن دی ولی کبرجن دی یره موږ چې کوم دی اورزه د آخرت نمنو یو ډله به کې چې کوم دی دا کافران وي او المتکبرین دا ګوره د جمع صيغه ده او یو جماعت به کې دا سی وي هغه د مسلمانانو وي مسلمانانو هم چې کوم دی کبر به کړی وي خو الله به په جهنم کې اول داخلي د دې کبر چې دا کومه سزا یې کړې دا اول به دې ته سزا ملاوي کې بیا به جنت ته ځي اوس په مسلمانانو کې کبرجن سوق دي دا مختلف جماعتونه دي په دې کې بعض خلک داسې دي هغه چې کم دي په خپل مال باندې کبر کوي ځنې خلک داسې دي چې هغه په خپل حسن باندې کبر کوي ځنې خلک داسې دي چې هغه په خپل عہدې باندې کبر کوي ورزه د خاندان مشر یم انصاف به انصافي نه پیژني ځنې خلک داسې دي په خپل فن باندې کبر کوي یره وي ما سره ډیر غټ فن دی او ځنې عالمان داسې دي چې هغه په خپل علم باندې په خپل आवाज باندې په خپل شهرت باندې کبر کوي او ځنې متقیان داسې دي په خپل پرهیزګاری باندې کبر کوي دا ټول کې خطرناک دي خپل پرهیزګاری داسې ده چې یو انسان د خپل پرهیزګاری ښکاری او بل سړی وته بالکل ښکاری نه نو داسې مختلف جماعتونه وي الله فرمایي چې فبئس فزيبد فبئس مثوى فزيبد المتكبرين ده كبر جنو واخر دعوانا الحمد لله